د الله پاک یو داسې نوم موجود دی چې یو انسان د هغې په وسیله باندې دعا وغواړي، الله پاک له دعا قبلوي. د الله پاک یو داسې نوم موجود دی، یو داسې اسم مبارک دی چې انسان په هغې باندې د خپل حاجت دپاره دعا وکړي، الله پاک له حاجت دا پوره کوي. یو داسې نوم د الله پاک دی چې د هغې په وجه باندې انسان د خپلو بیمارو لپاره شفا د الله پاک نه وغواړي، الله پاک له شفا ورکوي. د قرضونو له نجات ورکوي، د ټینشن نه له نجات ورکوي، دغه رنګې د تاڼو، دغه رنګې د عدالتونو د اوږدو اوږدو چکرونو له نجات ورکوي. یو داسې عظیم الشانه بهترین نوم د الله پاک دا موجود دی. او دا خبره زه د ځان نه کوم نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو پیره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل چې عایشه، یو داسې لفظ، یو داسې نوم د الله پاک دا موجود دی چې انسان په هغې باندې دعا وکړي نو الله پاک له هر قسمه دعا دا قبلوي. عایشه رضی الله تعالی عنها راله نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ما ته دا نوم خامخا وایې. هغه ته وایي چې زه تا ته نه یم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د الله رسول هغه نومونه ما ته ووایه که نه. نبي علیه السلام ته وایي ستا لپاره هغه نه دي. بیا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې چارندام وکړو، راله مسلې باندې ودرېدله، 2 رکعته نفل یې وکړل. په خپله نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم رالی او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه تا ته هغه نومونه وایم. نو نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته هغه نومونه وویلې، په هغې باندې دعا کوله او الله پاک به له حاجت ته پوره کوه. دومره ناشنا دعا د محترمو که تاسو وویله، انشاءالله العزیز حیرانه پاته شئ چې دومره ناشنا کلمات، ځکه چې په خوله باندې ډېر زیات مزېدار ویله کېږي. دغه رنګې د حاجت د پوره کېدو 100% حل پکې دی، د مشکل له ختمېدو 100% حل پکې دی. رزق د الله پاک نه غواړي، څومره رزق غواړي درکوي به. مال او دولت د الله پاک نه غواړي، درکوي به درله. مشکلاتو کې راګیري، الله پاک د مشکلات ختموي. دغه رنګې پریشانو کې راګیري، الله پاک د هر قسم پریشانی دا ختموي. بس یو پیره تاسو دا وظیفه وکړئ، روزانه یو شپېرې تاسو را وظیفه کوئ، یو شپېرې ته بیا تماشه کوه الله پاک ستا ژوند او تقدیر دا څنګه بدلوي. نو راځئ زه د وظیفې طرف ته. د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي، تاسو به یو شپېرې درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې د مانځه والی درود شریف دی ومې بیا به د هغې نه بعد دا کلمات دا به تاسو یو شپېرې ووایئ، بیا به درود شریف ووایئ، بیا به د هغې نه بعد دعا وکړئ. نو راځئ کلمات درته ښیم چې کلمات څه دي. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك بر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترزقني الذرية الصالحة. محترم مسلمانانو خویندرونو، دا کلمات تاسو روزانه یو شپېرې وایئ او بیا د هغې نه بعد تاسو دعا کوئ. ستاسو په زړه کې چې کومه دعا راځي چې څنګه ته دعا کوې، انشاءالله العزیز فوراً به قبلېږي، فوراً به قبلېږي. الله پاک په ذات باندې امید ساتئ او د الله پاک ذات ډېر زیات لوی دی، که تمامه دنیا ته وغواړي الله پاک له ورکوي. نو که ما ورته په اخلاص باندې وغواړو ولې به نه کوي. دلته کلمات د پیغمبر علیه السلام دي، حدیث مبارکه دی او تاسو په یو حدیث باندې عمل کوئ نو انشاءالله العزیز ضرور به ستاسو دعا قبلېږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.